الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. عزت مندو نن یو څو داسې مسائل دي چې هغې کې خلک د غلط فهمۍ ښکار دي او شک کې وي چې یاره دا مسائل څرنګه دي او بار بار د هغې تپوسونه کېږي. هغه نن واضحه کوو. یو مسله ډېره اهم ده او ډېر خلک په دې کې د غلط فهمۍ ښکار دي چې آیا الټو سره روژه ماتېږي. ډېر خلک دا وایي الټو ما الټۍ وکړې روژه مې ماته شوه. نو عزتمندو الټو سره روژه نه ماتېږي که چېرته په خپله باندې هغه وشي او که چېرته انسان قصدن هغه حلق ته ګوته یوسي او هغې سره الټۍ وشي نو بیا روژه ماتېږي. دویمه خبره دا ده ځینې خلک روژه کې بار بار لاړې توکي او لاړې تېروي نه او دا یې خیال ویږي چې د لاړې تېرولو سره روژه ماتېږي. نو کومې خوله کې چې دننه لاړې وي هغې تېرولو سره روژه نه ماتېږي. ها یو کس لاړې په لاس باندې تو کړلې او بیا یې خولې ته وړي نو دې سره روژه ماتېږي. عموما دا کار څوک نه کوي ځکه انسان د دې نه فطرتاً کرکه کوي. درېیمه خبره چې کوم دا هغه موږ نه تپوس کېږي د خوشبو باره کې چې یارې خوشبو سره روژه ماتېږي او دا د ډېر وخت نه تپوسونه کېږي خو هېڅ قسمه خوشبو بوی کولو سره ګل بوی کولو سره روژه باندې اثر نه پرېوځي. څلورمه مسله د مسواک د دیم بار بار تپوس کېږي. مسواک کولو سره روژه نه ماتېږي. ها که د مسواک هغه ریشې دننه تېرې شولې نو بیا روژه ماتېږي او هغې احتیاط به کوي چې ریشې دننه تېرې نه شي. پنځمه او اهم مسله دا ده د ډېر خلک تپوس کوي د اذان په وخت کې د اوبو څښلو. نو عزتمندو کله چې اذان د سحر کېږي د طلوع فجر نه پس کېږي نو د اذان په وخت کې اوبه څښل دا روژه اول سر نه ماتول دي. دا کس روژه سره نه کېږي نه لہذا دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. د اذان نه مخکې روژه بندول پکار دي. شپږمه مسله دا ده چې انسان ته احتلام وشي خوب کې په هغه باندې اودس واوړي نو هغه روژې ته څه نقصان نه رسي. روژه برقرار ده او هغه د خپل روژه سر ته ورسوي. اومه مسله هغه د وینې ده. ځینې خلکو بدن زخمی شي یا وینه د هغه نه وځي د هغوی دا سوچ وي چې زموږ روژه ماته شو دې اودس ماتېږي روژه باندې څه اثر نه پرېوځي. که چا ټیسټ له وینه ورکوله بیا هم د هغه روژه برقرار ده. همداشان رنجو لګولو سره سترګو کې رنجو اچولو سره هم روژه باندې څه اثر نه پرېوځي. بعضو خلکو دا خیال وي چې د روژه ماتېږي نو دې سره روژه هغه نه ماتېږي. او څه خلک داسې هم دي چې هغې پښمني ته پانسي او بیا وایي چې موږ خو پښمني نه دی کړی نو پښمني نه کولو سره روژې باندې څه اثر نه پرېوځي. دا د روژې شرایطو او فرایضو کې نه دی. نو لہذا که یو کس اوده پاتې شو بیا راپاسې ټیم ختم شوی نو د خپل روژې نیت وکړي او په نهاره د روژې ونیسي روژه باندې څه اثر نه پرېوځي. او لسمه مسله دا ده چې کله انسان باندې غسل فرض شي او بیا د روژې په حالت کې غسل کوي نو هغه به صرف خولې ته اوبه اچي پوزې ته به اوبه اچي نو د غسل مکمل وشو. اگر غړي دي هغه به نه کوي او دا شان پوزې ته په ساه سره اوبه راښکل دا به نه کوي چېرته اوبه تېرې نه شي. نو باقي د خولې کې صرف خولې ته اوبه اچولو سره او پوزو ته اوبه اچولو سره د غسل هغه پوره شو او په روژه باندې اثر نه پرېوځي. الله تبارک وتعالی زموږ د روژو حفاظت وکړي او په دې موږ د عمل کولو توفیق